بسم الله الرحمن الرحیم. د امریکا والا دا اوس د چین سره چې کوم دا مسلې روانې دي اکثر له دوی د یو بل سره مقابلتن خبرې وي. په دې وخت کې دا وی اوس یو د نننی ریپورت په مطابق باندې یو غباره د یو بلون دی چې هغه په فضا کې تقریبا د 24 کیلومتر نه واخله تر د 37 کیلومتر په منځ کې د دې په فاصله کې دا پاس په اسمان کې وي. دا د جاسوسي آلاتو لپاره استعمالیږي او دا د جاسوسي آله په تور باندې استعمالیږي، لکه دا د ډرون نه محفوظ دی او د داسې سیټلایټ والا بعض څیزونه محفوظ دي چې هغه کیپچر کیږي یا د هغې نیول کیږي. نو د هغې دپاره دا بلون استعمال شوی دی. د وزارت خارجه د ترجمان په مطابق باندې د امریکا والا بلینکن چې هغوی نوم دی هغه وی چېرې دا غباره چې کومه ده دا بلون چې کوم دی دا زمونږ طرف ته چې کوم راغلی دی او دا زمونږ حدود یې کراس کړي دي، دا چین د جاسوسۍ دپاره رالیږلی دی او چین د دې نه هغوی پسپایي اختیار کړې ده. هغوی معافي او معذرت یې وکړو چېرې دا په غلطۍ کې هلته درغلې ده. امریکا ولې دا داسې ګڼي چېرې زما جاسوسي کیږي؟ هغوی خپل ټول نظام چې کوم دی هغه مکمل سکیور کړی دی. په بعض ځینو کې د هغې نه څه داسې خلا پاتې شوې ده چې په هغه خلا کې دوی چین والا بعض څیزونه چې کوم دي هغه نوټ کړي دي، په هغې کې هغوی د دننه کېدو کوشش کوي او په هغې کې هغوی اکثر له داسې خبرې نوټ کوي چېرې په دې ځای کې دی لږ کمزوري دي، نو په هغه کمزوري ځای باندې چین ورځي. د امریکا او د چین په منځ کې چې کومه دا مقابله ده د سوپر پاور دپاره یا د مقابله ده د خپل طاقت د شو کولو دپاره، دا وخت سر نه روانه ده. په دې کې ډېر ملکونه په منځ کې رالل. امریکا دې ځای کې زمونږ په دې ایشیا کې هغوی یو خپل سټیټ جوړول غواړي او دې ځای کې یو خپل کمیونټي جوړول غواړي، دې ځای کې هغوی ځان له یو خپل ریاست جوړول غواړي، دې ځای کې هغوی یو خپل چودري قایمول غواړي. او هغه چودري چې کوم دی هغه د بھارت په شکل باندې دی، ځکه چې هغه یو غټ سټیټ دی. نو دلته پې هغه رشیا، پاکستان، افغانستان، ایران او چین دا ټول دباول غواړي. د دې لپاره هغې دلته مونږ ته چودري کړی دی او د هغه سره هر رنګه امداد کوي، د هغه سره هر رنګه کومک کوي، د هغه سره هر رنګه مرسته کوي او د هغې په مقابله کې رشیا چې کوم دی هغه خپل دشمن هم ګڼي او د هغه سره په هر محاذ کې دغه کیږي، مقابلې ته رامخکې کیږي. او دقه شان پاکستان چې کوم دی دا د سټریټجیډي پارټنر په تور باندې استعمالي همیشه. نو دا صرف او صرف د خپل چودراهټ او د خپل د دې سوپر پاور والا هغه نشه چې کومه ده هغه د ظاهرولو لپاره دلته داسې کوي. چین د هغې په مقابله کې ډېر سلو اینډ سټډي روان دی. هغه په دقه مقابله کې ډېر په خاموشۍ سره هغه له شکست ورکوي. د 5G والا د ټیکنالوژي چې کومه دی انټروډیوس کړله د چین والا، نو هغه وخت کې چې کوم وخت کې ټرمپ و، نو په ټرمپ ته وی دا بعض خپل تینک ټینکرز ویلي چې د 5G والا د ټیکنالوژي زمونږ د 9 میاشتو په فاصله کې دا د چین نه. نو که چېرته مونږ دا حاصلول غواړو 5G او د خپل هر څه ټیکنالوژي مونږ 5G ته ټرانسفر کوو، په دې به 9 میاشتې لګي. 9 میاشتې هغوی نه چین مخکې و. د دې لپاره هغوی وی بعض خلک مبینه طور باندې وایي چېرې د کرونا والا دا وایرس چې کوم دی دا دوی انټروډیوس کو یا دا په لیبارټرۍ کې جوړ شو یا داسې یا هغسې، دا مبینه طور باندې خبرې دي، خو د دې د شاته کولو دپاره کوشش کولو او اوس هم تقریبا هغوی دا ټیکنالوژي لا حاصله کړې نه ده. دغه شان د میزایل ټیکنالوژي کې چین ډېر زیات مخکې او ایډوانس روان دی. د رشیا والا دا سوچ دی چې مونږ او چین دا شکست ورکولی شو په اقتصادي منډۍ کې، په ساينس کې، په ټیکنالوژي کې، په میزایل ټیکنالوژي کې او په اټومي هتیارو کې. نو هغوی دواړو اوس خپل منځ کې دا یو بل سره دا اتحاد کړی دی او دا اتحاد د هغوی د USA والا په سترګو کې ازغی دی. نو د دې لپاره هغوی که اوس دلته ورکوټې شانې حرکت هم د هغوی په ځمکه باندې او د هغوی په خلا کې، د هغوی په فضا کې وشي، دلته هغوی ریپورټ کړي او په دقه وجه نه ریپورټ کوي چېرې هغوی ته پته ولګي چېرې مونږ ویښ ناست یو. او دا وی یو ساین و، چین والا وی دا یو ساین ورکولو چېرې زه ستا په دغه بعض ځینې کې چې کوم تا نه خلا پاتې شوې ده او کمزوري دي، په دې باندې زه ستا په طرف باندې درتلی شم او تا نه دا څیزونه چې دي دا کیپچر کولی شم او یا زه د هغې
تا نه انفارمیشن اخیستی شم. نو دا بعضې خبرې د ډېرو ملکونو په منځ کې چې کومې روانې وي دا سطحي طور باندې وي، خو ډیپ یا په جوره باندې نظر چې وکړي نو جوره نظر باندې بیا اکثر له دا خبرې روزي. نو دا د غبارې والا دا خبره نن رپورټ شوې وه او په میډیا باندې په گردش کې وه، نو ځکه ما پې دا ویډیو جوړه کړم چې ستاسو په ذهن کې د دې په باره کې چې څه اشکال وي چې هغه واضح شي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.